مدینه منوره کې د ټولو نه اولنې د جمعې مونځ کم صحابي کړی دی دا اعزاز الله رب العالمین کم یو صحابي ته هغه ورکړی دی کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ته هجرت نو کړي او مدینه منورې ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو تله نو الته صحابه کرام داسې پیدا شول چې هغوی د هجرت نه مخکې په مدینه منوره کې هغوی چې دین هغه ایمان راوړو او مسلمانان شول هغوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته پیغام ولېږه چې الله پاک رسوله که تاسو زمونږ دپاره صحابه کرام یا یو صحابي منتخب کړئ هغه مونږ ته راولېږئ چې مونږ ته د دین احکام او د دین مسائل چې کوم دی هغه بیانوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ټولو صحابه کرامو کې یو صحابي حضرت مصعب بن عمر رضی الله تعالی عنہ هغه چون کړو هغه چې کم دینو مدینه منورې ته یولېګو چې د خلکو ته د دین احکام او د دین مسائل هغه به چې دینو خلکو ته هغه ازدګي حضرت مصعب بن عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله راغی مدینه منورې ته نو خلکو ته دعوت او تبلیغ هغه شروع کو ډېر کورنۍ چې دینو هغه ډېر خاندانونه د دعوت باندې چې دینو هغه اسلام به مشرف شول او مسلمانان شول د چې کله خلک چې دین هغه زیات شول مسلمانانو تعداد هغه سیوا شو نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دعوت ورکو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته پیغام ولېږو چې د الله رسول که تاسو اجازه وي نو زه په مدینه منوره کې چې کوم دی د جمعې مونځ چې دین هغه شروع کما نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دته چې کوم دی هغه اجازه ورکو او دا اعزاز نبی کریم صلی الله علیه وسلم او الله رب العالمین دته ورکو چې دا صحابي دی چې د ټولو نه اول په مدینه منوره کې د چې کوم دی د جمعې مونځ چې دین هغه شروع کړی دی دا مدینه منورې اولنې مونځ کله شروع کو نو د صحابه کرامو او د مونځ کوونکو لپاره چې کوم دی هغه بیزا هغه ذبح کړل شو او بیزه چې کوم دی هغه خلکو وخوړله او دا صحابي شو چې دا اعزاز الله رب العالمین دته ورکو د په مدینه منوره کې د جمعې د مانځه ابتدا وکړه